مسعود احمد بنگش نوی ډي پي او 400 ارکلي ورته وایو. د ډېرو ورځو نه په دې باندې سوچ و چې ډي پي او صاحب ته ارکلي مو وایو، کوم چیلنجز دي ورته په هغې باندې خبرې اترې مو وکړو، خو وخت پکې تیر شو او پروګرام رانه لیټ شو. ګرانو کتونکو 400 ته نوی ډي پي او راغلی دی، ډېر چیلنجز دي ورته. هغه دغه دي چې سنیچنګ په 400 کې ډېر زیات شو، شوکې ډاکي د جوماتونو کې بیټرۍ نه شوې ښودې، غلاګانې ډېرې زیاتې شوې وي، په وړه وړه خبره باندې مرګونه شروع شي وو، اغوا برای تاوان، ټیلیفون کالز، خلکو کې بېچیني جان پیدا شوی وه، خوف و خراس پیدا شوی و. د نوي ډي پي او راتګ سره ډېر زیات چینجز او بدلون راغلی دی. موږ هم غوښتل چې ملاقات ورسره وکړو، خو د هغه د راتګ نه مخکې حقیقت درته دا وایم، موږ ته ډېر خلک وایي یار ته لږ ډي پي او صاحب ته ووایه که نه چې پلانکي پولیس والا لګل ته ټرانسفر کړي. د شورو نه ښه 40 کاله صحافت خبره کوم، یاره دغه تاڼېدار بل ته دغه نه کړي. زه ورته وایم یا صاحبه د ستا یو تاڼېدار ما له ټرانسفر وکړي، ما ته انکار نه کوي، وکړي راله، خو ستا د یو تاڼېدار یا د یو اسپۍ د ټرانسفر دپاره خو هغه په دغه ضلع کې کال تېروي یا خو 2 کاله تېروي، نو موږ یې بیا بې ځایه هم صفتونه کوو، یو په جایز هم صفتونه کوو، یو غیبت یې بیا نه شو کولی، ځکه چې یو انسان زړه د غوښې وي، هغه سره احساس وي. نن اگر چې نن سبا نمک خرامي شروع شوې ده، په تالي کې به سره وخوري، هلته به درپسې خبرې کوي، او بیا به چې کوم دی نو ردې بدې به ورته وایي، او دې ځای کې څه خبرې واورېدې هلته به شیطاني په توګه یو سي تا له به روانې راولي. هم یو جرنلي خبره وکړه، خو زه بیا نشم کولی تر دې د وجې زما نوي ډي سي 400 چې راغلی عدنان فرید صاحب، نو چې څو پورې راغلی زه لا هغه دفتر ته نه یم تللی، نو چې کارکردګي یې وي نو ستایو چې زه له 400 کې څه وینو ورپسې وایو. دې نه مخکې موږ ملاقات یې کړي دي، خو د 400 په تاریخ کې چې ډي پي او یادېږي نو هغه عرفان الله خان یادېږي. د 400 په تاریخ کې چې ډي پي او یادېږي نو هغه عرفان الله خان یادېږي. نن سبا ډي آی جي دی چېرته کې دی، خو نن یې دا زما په خولې مصیبت دی، ځکه چې دې ضلع له کار کړی دی نو ستایي. ظفر علي شاه صاحب یو ډي سي 400 کې نن هم یادېږي. منتظر خان یو ډي سو، نن هم خلک یادوي. د ښه افسر وخت نه ځي. سهیل خالد خان هم دلته کې خلک یادوي، روحان زیب دلته کې خلک یادوي. داسې ډېر نومونه دي، خو بهرحال دا څو نومونه چې ما یاد کړل نو د خلکو په ذهن کې دي. نوي ډي پي او چې کار کوي زموږ د سر ګل دی، ستایو یې، دعاګانې هم ورته کوو، ملاتړ هم ورته کوو، تعاون هم ورته کوو، ځکه چې د ولس د تعاون نه بغیر پولیس هېڅ هم نشي کولی. رډار ورسره نه لګېدی، لکه زه به سمپل د 400 پولیس سټیشن والم چې 9.5 لک آبادۍ باندې یو پولیس سټیشن دی او 10 پولیس اهلکاران دي پکې. 2008 نه والا 2024 پورې یو پولیس اهلکار چې کوم دی نه دی برتي شوی. خو تر دې دمه ډي پي او 400 لا 400 کې ټرانسفر پوسټنګ نه دی کړی. هماغه سچوګان چې د نورو ډي پي اوګانو په وختو کې هماغه یې پرېښودله، د هغوی نه کار اخلي. دا د یو ښه افسر شناخت وي. خبرې ډېرې نه کوي، تصویر شوقي نه دی. خیر مونږ ملاقات نه دی کړی، خو میډیا نه بغیر هم څه نه کېږي. خو یو افسر ځان ته ډېر هم څه وایي، خو چې د میډیا یا تعاون نه وي یا په میډیا پیغام نه وي نو هغه افسر خو ډېر هم ښه کار کوي نو ناکامه به وي. دغه ورته ما مشورې چې د میډیا نه بغیر یو کار هم نه کېږي. خو بهرحال ملاقات شوی نه دی، نو قبل از وخت مونږ په دې باندې څه نه شو ویلی. ورلو نو انشاءالله انټرویو هم ترې کوو، پیغام هم قام ته وړاندې کوو. خو ګرانو کتونکو په دې لږه موده کې هفتې نه زیاته شوه 400 کې د امن فضا قایمه شوې ده، یو مثال یې قایم کړی دی. آیا روز پولیس مقابلې روانې دي؟ بیګام چې کومه پولیس مقابله شوې ده نو هغې کې د پولیس په ګاډي باندې فایرنګ شوی دی او پولیس ګاډي ته ډېر زیات زیان رسېدلی. په مقابله کې 2 سنیچران چې کوم دي نو هغه وژلي شوي دي
او دا په دې هفته کې څلورمه پنځمه واقعه ده چې سیټي تاڼه کې مسعود خان سیچو هغه دې وخت کې په ضلع چارسه کې په ټاپ کې روان دی او سیچوګان ټول کار کوي خو چې افسر دې تکړه وي چې کمانډر دې تکړه وي نو اسپی هم کار کوي تانیدار هم کار کوي خو چې دلته کې یو تانیدار چاته لاس واچي هغه افسر ته کالو کې ته ټک ټرانسفر کې دا غړه مات شي چارسه کې ډېر پولیس والا ډېر تکړه دي خو په دغه وجه باندې زړه مات شوی دی نو زه یو هغه پولیس والا ته وایم چې ډي پی او 400 مسعود بنگش صاحب کلیر کټ شپارس نه مني جایز کار مني ناجیز کار بالکل نه مني د پولیس پوره همدرد دی خو هغه پولیس چې د قام د پاره یعنې خپله تنخوا په ایماندارۍ سره اخلي نن 400 کې څونه ایسپروش دي د لینکوزرو نه او د لوی لوی ګاډو د موټر سایکلو ته راکوي شو په سپینو جامو کې علاقه کې کسان خواره کړي دي او دغه شانتې پولیس سټیشن کې عام کسان ځان سره راوستي دي پیسې چوګانو باندې د وخت کې چک روان دي په تانیدارانو باندې چک روان دي هغه پولیس اهلکاران چې په دفترو کې باسې ناستو ډیوټۍ له یې ویستل بعضې منشیان به وو چې هغه به تاڼه کې به دومره کار نه مرزا مقرر کار به او ورسره مدد مقرر و یو منشي به 5 او 6 به ټول یې ویستل او هغه لرې کړل او زه یو ساده خبره کوم چې سی ډي سیچو وي په کار دې څه دي ویره جي نپري مې په کار ده څومره دومره خواله بل دې څه په کار دي موټر سایکل یې په کار دي څومره په کار دونه په کار دي خواله موټر سایکل والا دا څو کاله مخکې چې کله هغه تیل ډېر زیات و 600 لیټر چې به یې ورکول بیا مثالي پولیسو انصاف داویدار والا رالل نو په هغې کټو لګي 300 بیا 195 راله تیل چې کله کم شو نو بدامنۍ کې اضافه راله پولیس چې کوم دی د بل جیب ته کتل خو چا به جیب څه به یې ورکړل نو تیل به یې واچول ګلو ډرایور چې کوم دی خپله تنخوا ټوله په دغه تیلو نشي لګولی اگر چې وی آی پي پروټوکول وي نو هغې له بیا د پولیس پیدا کوي د کمې وله پیدا کوي ګاډي ته مخکې وروستو ښه ارڅوي نو هغې سره ډېر زیات خو په دې باوجود هم ډي پي او صاحب چې کومه تاڼې ته څونه نپري موټر سایکلې پکار دي ورکوي یې ښه وي کیمرې دې څومره پکار دي دومره صرف سیټي پولیس سټیشن ته 25 کیمرې ورکړئ سیټ یې بالکل کور کړه په سیټ کې هېڅ قسمه چې کوم دی نو بدامني نه مني نو دې وخت کې پولیس والا کار روان دی کړی دی او 400 کې دا هم واضحه خبره کوم چې تاڼې ته ولاړې په روزنامچه کې وه هلکه مازدیګر څونه پیسې راټولې شوي دي یاره جي نن 20,000 نن 15,000 دا به روزنامچه کې را جمع کېدي ښه چا به 2,000 چا به 3,000 چا به 15,000 دا به اچولې اوس یې په سپینو جامو کې دغه مخ بدلولو لپاره ډي پي او صاحب کسان خواره کړي دي دا مې یو ډېر ښه اقدام دی ګرانو کتونکو دا ما چې کومې خبرې وکړې دا زموږ د ضلعې دپاره نور یو سړی دا خبره کوي چې پولیس پوجي اف سی رینجر بیلټ والا یا د بلې محکمې والا الا په غربه کې مو ولاړي په سور ترک نور هم ولاړي اختر یې پرېښودو په روژه کې مو ولاړي بچو سره اختر تېر نه کړه دا د هغه ټاټکي والا نه تپوس وکړه چې 5 او 10 چت ته خښته خېجئ دا د هغه ګاډۍ والا نه تپوس وکړه چې په سور ترک نور باندې ولاړ دی دا د هغه آیسکریم والا نه تپوس وکړه چې په پیدل یې ګرځي دا مونږ کړي دي نو مونږ ته پته ده دا هغې کس نه تپوس وکړه چې هغه کباړ اخلي هغې کس نه تپوس وکړه چې په سایکل اخبار خرڅوي دا د هغې نه ګرانه نوکري ده او چې یو سړی وایي ډېره ګرانه ده پرېږده په دې 400 کې دومره بېروزګاره ماسټر ډګرۍ والا چې پسې اف ای سی کړې ده بي سی کړې ده نن کلاسپورت ته اړتیا لري نو که دا دغه سوشل طریقې سره د دې خلکو صفت دی دا زموږ په ټیکسونو دوی له تنخوا ورکوي خوړه یې ښه وي او خو بد وي د دې قام به په دغه تنخوا کې هر قسمه خدمت کوي نوکر دا به نه کارونه کوي دوی به یو هم نه کوو نو دغه زه کله هم نه وایم چې دا دی ښه شهادت دا ډېر بختور کس ته شهادت میلاویږي شهادت ډېره لویه مرتبه ده هر چا ته میلاو شي نور خو دې دنیا نه موته ټول تګ دی که نه په کوم مرګ باندې ځو الله دې موږ له شهادت مرګ راکړي دا شپ شپ او دا صفتونه او د دې نه څه نه جوړېږي نوکر دی بس
جایز کار چې کوي ملګرتیا یې کوو، ناجایزه کار چې کوي که نه نو کله یې ملګري نه یو. دوی له ښه ډېره تنخوا ورکوي، 10 روپۍ ورکوي خو 10 لکه ورکوي. تا سوګند پورته کړی دی، ته به د دې قام خدمت کې خو نه شي کولی او ډېر خاني نو لاړ شه خپل وجدل کې ګیره ځان ته متکه واچوه، خپه په بله واړوه او بس کور ته سوال جواب کوي چې راکړه دا راکړه. خو هغه ډي سي دی، خو سیکرټري دی، خو هغه ډي آی جي دی، خو هغه جي پي دی، خو هغه ډي پي او دی، خو هغه سیچو دی. دا ټول نوکران دي. زمونږ په ټکسونو دوی له تنخواګانې ورکوي. اوس څوک ایماندار دی او څوک په بیمانۍ باندې ګټي. سکون به ورته نه وي، راحت به ورته نه وي، پیسه به ښه ډېرې خو اخري ژوند به یې په هسپتالونو کې وي او بیا به څوک نوم هم نه اخلي. نو یو ژوند تیرول دی، یو د ژوند نه مزې اخیستل دي. چا چې ژوند تیر که ما ته خلک ووایي یاره تاسو وګټل او څه دی کوي او دا څه دي. نو زه الحمدلله ژوند تیروم، د ژوند نه مزې نه الم. ژوند چې چا تیر که ابه د مرګ نه پس ژوندي وي او ژوند نه چې چا مزې واخیستې د مرګ نه پس وګورئ او مړ شي. ډېر لوی لوی خسته مړې شوي زموږ په دې علاقه کې وزیران او وزیر اعلیګان او دا څوک یې نوم هم نه اخلي. نو ژوند تیر کې انشاءالله ګرانو کتونکو په ډي پي او 400 مسعود بنګس صاحب به بیا خبرې کوو. ډېر ته مطمئن یو 400 له ډېر ښه کار روان کړی دی. خپله ډیوټي ډېره په ایماندارۍ سره کوي، په مخلصۍ سره کوي، شکایت اوري، دروازې کولو دي. هغه پولیس والا چې مفت ته غلط شو نو نوکري ډېره ګرانه ده. خپلو بچو ته وګورئ، خپله ډیوټي په ایماندارۍ سره کوي. برخاست کوي هم معطل کوي هم نه، ښه برخاست کوي هم. دا مې ډېرې دراز خبرې تاسو سره شریکې کړې. نو دا سړی رعایت کولو والا نه دی، د کرپ سړي سره او چې کوم په مخلصۍ سره ډیوټي کوي نو په سر یې ګرځوي او ډېر خیال یې